یاران کې نه وي بیا به نه یم دا یو څو یاران کې نه وي بیا به نه یم زما ژوند دغه یو څو خواږه یاران دي ډېر زیات قدرمن عزتمند دي ډېر ښایسته غونډې مشر ظاهر الله ظاهر صاحب ننګیال صاحب د یار حسین پښتو ادبي ټولنې یار حسین ډېرو سترو ملګرو قلمکارو یقینا ډېر ښایسته محفل دی بار ډېر سخت ساړه دي خو دننه ډېره ښکلې ګرما ګرمي ده او دا ادب جوش دی او جذبه ده یا ماسټر صاحب هم موږ سره ناست دی ګڼ موضوعات دي دوه درې خبرې به په یو موضوع باندې وکړم اولنۍ خبره خو دا ده څنګه چې جمشید صاحب زما ملګری زما کولیګ دی نو د ادب بنجاري اصل کې دغه ټولنې دي موږ خو د هغې خادمان یو زه خو ځان ته خپله د دې شاعرانو د ادیبانو خادم وایم او دا کومې ستاسو چې کومه ټولنه ده پښتو ادبي ټولنه یا حسین نو زه دا ډېر په اعتبار سره او ډېر په یقین سره وایم هر ځای کې دا خبره کوم چې نن که پښتو ژبه ژوندۍ ده په پښتو ژبه کې لیک او لوست کېږي مشاعرې کېږي پروګرامونه کېږي ایوارډونه ورکولی شي د شخصیاتو په درناوي کې پروګرامونه کولی شي د دغه ټولو کریډټ دغې ادبي ټولنو ته ځي چې دا په دې پښتونخوا کې بې شمېره دي په دې علاقو کې بې شمېره دي نن که افضل صاحب خو ډېر لوی نوم دی خو نن که افضل صاحب هم مخې ته راغلی دی نمایان شوی دی دا هم د دغه ټولنو برکت دی او دغه ټولنې صرف په دې پښتون بیلټ کې نه دي پښتانه چې کوم ځای کې آباد دي لکه اسلام آباد کې تاسو ته پتې پښتو ادبي سوسایټي اقبال حسین افکار صاحب دی او سردار یوسفزي زموږ ثوابی هغې د مارګلۍ په غرونو کې د پښتو دا شمع روښانه ساتلې ده په اماراتو کې که موږ وګورو امارات پښتو ادبي ټولنه زموږ خالد حسرت صاحب د تولاندی د نوي کې تاسو ټول پېژنئ هلته هغې پښتو که په انګلینډ کې دي که په امریکا کې دي چېرته چې هم پښتانه لږ اوسي نو هغې لسکه شاعران یو ځای شوي دو د پښتو ټولنه جوړه کړې او د پښتو خدمت کوي دا کومې سرکاري ادارې چې د پښتو په نوم جوړې شوي دي زه بار بار دا خبره کوم په میډیا ټایم کوم هغې د پښتو خدمت نه کوي د پښتو خدمت تاسو کوئ هغې سره بلا وسایل دي په کروړونو د هغې بجټ دی خو هغه هم هغې نه کوي کوم چې پکار دی تاسو مونږ په خپلو چاندو باندې په خپلو پیسو باندې په خپل وخت باندې په خپل تیلو باندې راغونډ شوي یو دا کار کوو نو دا اصل کې تاسو د پښتو بنجاري او زه خو ځان ستاسو یو خادم ګڼم او په دې ټولنه باندې زموږ یو ملګری دی پېښور یونیورسټۍ کې تیار شوی دی هغه په ایم فل او پي ایچ ډي کړې ده په دې پښتو ادبي ټولنو باندې هغه ایم فل او پي ایچ ډي کړې ده اوس که چېرې موږ وګورو نو دلته زموږ په دې خطه کې پښتانه مشران بادشاهان پاتې شوي دي خو هغې د پښتو خدمت نه دی کړی نه چې پښتو وروسته ده ګوره انګریزانو نه زیاته بادشاهي دلته پښتنو کړې ده خو هغه وخت کې د هغې دربار ژبه او د هغې د سرکار ژبه دا فارسي وه د دې وجه نن دا ده چې پښتو وروسته ده چې زموږ بادشاهانو هغې ډېرې غټې کارنامې کړي دي خو د پښتو هغې خدمت نه دی کړی انګریزانو لږ حکومت کړی او نن زموږ په کورونو کې او زموږ په کتابونو کې او زموږ په سکولونو کې انګریزي ده پښتنو حکومتونه کړي دي خو پښتو یې توجه نه ده ورکړې نن که پښتو ژوندی ده دا ستاسو برکت دی صرف یو خاص به تاسو ته کومه هېواد ادبي تړون د ثوابۍ یو غټ تنظیم دی هغې یو سلسله شروع کړې ده چې لکه مونږ مشاعرې خو به مونږ کوو خو مشاعرې لکه مونږ کمې کړو تنقیدي اجلاسونه چې مونږ شروع کړو چې مونږ لیکل خو ډېر کوو خو بیا د هغې کره کتنه نه کېږي هغه بیا مونږ چاپ کړو په هغې کې غلطۍ وي نو چې مونږ تنقیدي اجلاس کړو لکه فرض کړو نن به تاج برمنی صاحب خپل غزل پیش کړي ټول پکې بحث وکړي هغه به مخې ته راشي دا تنقید د ادب دپاره داسې لکه دا زرګر چې په دې اور کې دا اوسپنه واچوي د هغې نه کوندن جوړ شي نو د تنقید د ادب دپاره داسې دا د ادب روح دی د ادب ساه ده او بل یو هم خبره دا ده یو تجویز مې دا دی چې دلته لکه هغه مونږ د خاکي په حواله سره خبره وه ګل محمد بیتاب مو راوستې هغه د خاکي اتارټي ده نو چې یو مشر سړی راغواړي یو ادیب یو شاعر یو نقاد یو پروفیسر زه به انشاءالله که تاسو څوک غواړئ زه به یې درراولم په غزل باندې لیکچر ورکړي په چاربیته لیکچر ورکړي د پښتو په املا باندې لیکچر ورکړي دغه به مونږ زده کړې کوو نو دغه څیزونه پکار دي صرف مشاعرې خو هسې مونږ کوو خو دغه څیزونو ته چې مونږ لکه توجه ورکړو بیا که مونږ وګورو نو د پښتو ادب چې کومه زموږ شلمه صدی ده دا ډېره زرینه صدی ده په دې کې مونږ ډېر نوي نوي اصناف راوړل او کوم چې زاړه اصناف وو هغې له وده ورکړه خو بیا په دغه کې که مونږ وګورو د ثوابۍ چې کومه حصه ده په دغې شلمه صدی کې چې د ثوابۍ کومه حصه ده نو هغه ډېره زیاته ده لکه مونږ سره وختي ذکر وشو
چې کوم زمونږ ولسي شاعري ده د چاربیتې شاعري ده هغه مونږ عبدالغفور ټیکدار بابا عبدالواحد ټیکدار بابا هغه زمونږ دی ثوابی دی دغه شان ناول ډرامه او افسانه مسلو صاحب ناست دی د دې ټولو اولیت زمونږ تقریبا ثوابی سره تړلی دی دغه شان که مونږ وګورو نو د اقبالیاتو ترجمې مینوش صاحب د تولاندی ډېر لوی نوم دی ډېر کم خلک یې پېژني خو ګورې مینوش صاحب د اقبال او د غالب د لیولو د غالب کلام هغه ترجمه کړی دی منظوم انداز کې او پیام مشرق چې د علامه اقبال د فارسی چې مونږ هغه لوستي هم نه شو زما په خیر اوس به مونږ د هغې ریډینګ نشو کولی هغه زه تللی وم پنجاب یونیورسټۍ ته لاهور ته ما چې وکتل د هغې لایبرري ته لاړم نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې هلته پیام مشرق پروت او په هغې لیکلو مترجم شیر محمد مینوش په لاهور کې په پنجاب یونیورسټۍ کې دلته به ډېر کم خلک پېژني نو موږ سره ډېر لوی خلک دی او بیا په هغې کې موږ ډېر خوش قسمته یو موږ ډېر خوش قسمته یو چې د طنز او مزاح بابا ماسټر شیر افضل چې هغه ژوندی دی او زموږ منځ کې ناست دی موږ هغه ولیدو زما په خیال موږ د دې په وخت کې اوسو او موږ د یو پول کردار ادا کوي چې کوم د شلمې صدۍ 3 غټ شاعران دي اجمل خټک بابا غني خان او حمزه بابا هغې دې لیدلي دي دوی ورسره ناسته کړې ده او موږ دې سره ناسته وکړه نو دوی په وساطت باندې موږ ویلي شو چې موږ غني بابا موږ اجمل بابا او موږ حمزه بابا هغه موږ یعنې بالواسطه د دې په ذریعې سره وپېژندل افضل صاحب باندې خو ډېرې خبرې وشوې او زموږ خو مشر مې استاد هم دی او ګاونډي هم دی او رشته دار هم دی دې خو زما په خیال ما ته پته نشته چې زه کله نه پېژنم زما والد صاحب دی الله تعالی وبخي هلته به راتلو دوی به هغې سره ناست وو موږ یو ډوډۍ وه یو وړه غوندې لایبرري وه دوی به خبرې کولې موږ به ترې استفاده وکړو بیا زما مشر ورور فضل استاد صابر تاسو یې پېژنئ دوی سره سکول کې وو ادبي محفلونو کې زه به تلم روشن خان کاکا دې ذکر وکړو ډېر ماشوم وم هغه راغلی و نو موږ یې خو دغه وخت نه پېژنو تېر ورځ موږ دلي کالج کې یار حسین کالج کې د دې 88 سالګرده منه وکړه خو تاسو ته به دا خبره یو ناشنا لګي چې د دې ادبي عمر 15 اتیا کاله سوچو کې نن په لر او بر کې تاسو وګرځئ په لر او بر کې داسې شاعران ادیبان نو هغه په ګوتو شمېرلی شي چې د چا ادبي عمر 15 اتیا کاله د 14 کالو عمر کې شاعري شروع کړې وه په نوي کلي کې د شیر محمد مینوش او د بیکس صاحب په شاګردۍ کې پاتې دی او د هغې نه غټه خبره دا ده چې اجمل بابا زه چې په لومړي ځل دا خبره زه ډېره زیاته کوم ما لیکلې هم د ایم فل کې زمونږ یو کشر د دې باندې پای کې هم دا خبره ما لیکلې ده چې زه په لومړي ځل خټک صاحب سره میلاو شوم په کوړي کې زه سټوډنټ یم د لاهور کالج ما ته د کوم ځای ویم د یعقوبي ثوابی وي د ماسټر د کلي نو هغه کیسه راته ووایي کومه چې تاسو ووایي چې ما وي توریا مبارک شه خبر شوی یم او هغه دا خبره وکړه چې که چېرې ماسټر صاحب هېڅ نه وي کړی هېڅ یې نه وي کړی صرف دا یوه قطعې لیکلې وې دا د دې ژوندي پاتې کېدو لپاره کافي وه او تېره ورځ ګل محمد بیتاب صاحب یو بله خبره وکړه موږ ناست وو په قائد اعظم کالج کې نو هغه وایي چې زه به دا ټول کتابونه زما دا 3 وړه کتابونه د دې والي ما له صرف دا یوه قطعه راکړي او د دې پروګرام شان نزول هم دا د خبرو خو سر کې پکار وه نن چې کومه غونډه د دې شان نزول دا دی چې د ننګیار صاحب زوی ماجد واده وکړو نو موږ به کله نه کله تنګ کوم ته پروګرام نه لري کړی پروګرام کوي کوم به وي تاسو به راغواړم د 5 تاریخ د 4 تاریخ شپه وه ما ته ټلیفون وکړو چې سبا که اخیر 5 تاریخ باندې تاسو تېر 5 تاریخ باندې پروګرام دی ته به راځئ ما خو په دې باندې همونږ قائد اعظم کالج کې یو هفته مخکې بابا له پروګرام ټاکلی دی هېواد والا پروګرام ټاکلی نو ته کم از کم یو څو ورځې مخکې به ویلو نو لکه ما ورته ډېر معذرت وکړو ځکه چې الریډي هغه پروګرام مونږ ټاکلی و او ګل محمد بیتاب صاحب راغلی و په خاکه باندې پروګرام و د دې په درانو کې پروګرام و دا کې زه حاضر نه شوم اوس په هغې کې یو خیر و هغه دا و چې ما ورته ووایي بیا ما دې ته مې ووایي جمشید صاحب ته چې زه به د دې کفاره ادا کوم زه به یوازې نه راځم زه به هم سره ماسټر صاحب هم راولم دا به د هغې کفاره دغه زما دغې نه راتلو کې دا خیر و چې نن د هغې ډېر ښکلي پروګرام وشو ماسټر صاحب راغی مونږ دې واورېدو نو ماسټر صاحب په لر او بر پښتونخوا کې ما ته خټک صاحب وایي چې په لر او بر پښتونخوا کې د ماسټر صاحب د طنز و مزاح د لیول شاعر نشته او حقیقت دا دی چې هغه ورته نورالامین صاحب حکیم المزاح وایي حکیم المزاح څنګه چې علامه اقبال دغه ته حکیم الامت ویلو نو دې ته حکیم المزاح دا د مزاح حکیم دی او حکیم داسې دی چې څنګه چې دلته خبره وشوه چې
مزاح یا طنز خلک خاندول نه دي وقتي طور خلک وخاندي خو وروستو په هغې باندې بیا هغې سوچ وکړي او هغې فکر هغې کې راولړدي. ګوره د اردو یو ډېر لوی سکالر تېر شوی دی خپل هم هغه طنز و مزاح لیکلی دی مشتاق احمد یوسفي. هغه دا وایي چې طنز و مزاح مطلب خلک خاندول نه دی خلکو کې تفکر پیدا کول دي د خلکو تفکر را لړزول دي. نو ماسټر صاحب په دې وجه د خپلې شاعرۍ دي د خپلې شاعرۍ د مزاحیه شاعرۍ نوم ایښی دی په خندا خندا جړه. دا په خندا خندا جړه ده څنګه چې دوه قسمه ډاکټران دي یو ډاکټر سړي له ستن وخي د هغه علاج چې کېږي نو ستن ور ووخي دې سره هغه خوږ شي بل ډاکټر دا چې وکړي چې دغه ترخه دوایي په کپسول کې بنده کړي نو هغه مریض هغه خولې هم ترخه نه شي او علاج یې وشي. دي دغه دردونه په کپسول کې بند کړي دي او خلکو د خپل مینوال یې ورکړي دي. لکه د ده دا یو های کوزاک سوی مو چې نیمه لارې ګیره کړه نیمه یې ډپه کړله ټوله یې چپه کړله. اوس په دې کې ظاهري خندا ده خو د معاشرې یو ډېره لویه المیه بیان کړې ده چې نیمه لارې ګیره کړه او نیمه یې ډپه کړله او ټوله یې چپه کړله. نو دا مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. پخوا به دا یو دغه و چې یاره پښتانه چې دی دا مرده پرست قوم دی او دې خلک د مرګ نه پس چې کوم دی نمانځي. مونږ په دې خو ډېر خوشحاله یو چې پښتنو کې دغه شعور اوچت شوی دی. هغه یو شاعر وایي که نه چې ژوندي یم تاسو ویشتي یم په کاڼو اوس مې څه له ښکلوئ د قبر کاڼي. دا یو بل شاعر وایي چې مونږ که برپرست کلي کې ژوند کوو دلته چې څوک خوري شي ښاغلي شي خو دغه تاثر مو ختم کړو. مونږ افضل صاحب ته په ژوند باندې ونمانځو دي ته هم هغه ګلونه په ژوند باندې واچول په غاړه باندې د دې په یاد کې ډېر پروګرامونه شو په دې باندې ډېر زیات د دې په فن او په فکر خبرې کېږي خو دې به خپله خبرې کړي. موږ به د دې خبرې یو مختصر غوندې غزل تاسو ته پیش کوم او بیا به ستاسو نه اجازت وغواړم چې بلبل د ګل سره په خوا کې باغچو کې اوسي بلبل د ګل سره په خوا کې باغچو کې اوسي او ګنګوټ د خپل فطرت د لاسه بدبویو کې اوسي او دا د انصاف وجنه نه ده نو نور څه دي دلته. دا د انصاف وجنه نه ده نو نور څه دي دلته. آزاد ضمیره د حالاتو زوللو کې اوسي او چې د احساس په مارې زورو کې خوشحاله ګرځي چې د احساس په مارې زورو کې خوشحاله ګرځي. څوک چې احساس ژوندی ساتي تل په لمبو کې اوسي او ازغن ماحول کې ګلورین فکر ژوندی ساتم ازغن ماحول کې ګلورین فکر ژوندی ساتم ګل خوشبويي خوروي څکه پازغو کې اوسي او هر کس بندي د ځانځانۍ په دایرو کې وینم هر کس بندي د ځانځانۍ په دایرو کې وینم لکه سړی چې مسافر شي په پردو کې اوسي او د استحصال نظام ځپلي نازولي خلک د استحصال نظام ځپلي نازولي خلک د رڼاګانو په وطن کې په تیارو کې اوسي. د حمزه بابا په دې دعایي شعرونو سره خپلې خبرې ختموم چې بې تا چاته ټیټ نشي ننګیالې زما ژوندون کا چې بې تا چاته ټیټ نشي ننګیالې زما ژوندون کا زړه زما د مسلماني تفکر مې د پښتون کا او خدای زیات که یو په لسه د پښتو د لیلا حسن خدای زیات که یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا.